العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم बुखारी शरीफ अवल हदीस दनियत दे हदीस के इजमाली दलस व मबाहिस व तज़किरा शवे पहाड़ी की तकरीबन वो मबाहिस जिक्र शिव नन बातम मबहसी अतम मबहस यानी तशरी द अल्फाज व द हदीस शरीफ सवालात और जवाबात और मुनासबत द हदीस द तर्जुमतुल बाब सरा हाँ खवम बहस तुरुक़ बयान द तुरुक़ मुतअद्दिदा व द हदीस वम बहस नवयत द हदीस और बयान द तुरुक़ मुतअद्दिदा व द हदीस नवयत द हदीस सदे दा हदीस गरीब दे और फर्द दे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करे और द उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु न सिर्फ अलक़मा रिवायत करे और द अलक़मा न सिर्फ मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी रिवायत करे और द मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी न सिर्फ यहया इब्न सईद अल अंसारी रिवायत करे और द यहया इब्न सईद अल अंसारी न बाद दा हदीस बिया मशहूर द्रेस व मुहद्दिसीनो या वस्स व मुहद्दिसीनो दे यहया इब्न सईद अल अंसारी न रिवायत कनो दा शोहरत तव रसीदा गराबत ख़त्म शो तुरुक़ मुतअद्दिदा द हदीस दा हदीस पिंजो तरीक़ों सर वारिद दे अवल तरीक़ा इन्नमल अमालु बिन्नियात आमालम जमा व नियातम जमा और इन्नमा पके रागले दे देम इन्नमल अमालु बिन्नियत आमाल जमा दो नियत मुफरद दे और इन्नमा पके रागले द्रयम तरीक़ा अल आमालु बिन्नियत आमाल जमा दो नियत मुफरद दे इन्नमा पके नश्त सलोरम तरीक़ा अल अमलु बिन्निया अमल मुफरद दे नियत मुफरद दे इन्नमा पके नश्त पिंजम तरीक़ा अल आमालु बिन्नियात आमालम जमा दो नियातम जमा दो इन्नमा पके नश्ता ख़ातम बहस तशरीद अल्फाज द हदीस बयान द एतराज़ात और जवाबात और मुनासबत द हदीस द तर्जुमतुल बाब सा उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु वही समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल उस एतराज़ दे चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्मूअ न दे ज़का रसूलुल्लाह को ज़ात ते और ज़ात को मस्मूअ नहीं जवाबदार चे इबारत पर हज़ब द मुज़ाफ सर दे तक़दीर द इबारत दा से दे समिअतु क़ौल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोयम एतराज़ दा दे चे दे समिअतु द यक़ूल पमेंज के खो तारुज़ दे तनाक़ुज़ दे
ځکه سمیت د ماضي صيغه ده، ما مخکې اورېدلی دي. او یقول چې اوس نبی علیہ السلام وایي، حال دا چې نبی علیہ السلام هم اوس نه وایي، مخکې وینا کړې ده. قال پکارو هلکه تاسو پې پوه شوئ که پې پوه نه شو؟ تاسو به جواب وکئ. د یقول معنا اگر چې لفظ د مضارع ده خو معنی ماضي ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي دي چې فرمایلي دي ماضي شوه که نو مضارع صیغه یې ولې ذکر کوله؟ صیغه مضارع ذکر کړه د استحضار د حال ماضیه دپاره. اچھا هغه حال ماضیه مستحضر شي. حدیث کې دی چې سمیت عمر ابن الخطاب، دا خطاب دی ګوره، عمر ابن الخطاب بنوایه، طا مشدده ده او د خا فتحه ده، خطاب عمر ابن الخطاب رضی الله عنه. انما د حصر او تخصیص د پاره ده، ځکه په مقام د نفي او د اثبات کې راغلی ده. بعضې ځای کې نفي او اثبات او بعضې ځای کې انما یې، لکه خدای قرآن کې وایي انما تجزون ما کنتم تعملون، او بل ځای کې وایي وما تجزون الا ما کنتم تعملون. وما تجزون کې دا ما نفي ده الا اثبات ده، او د دې په ځای خدای وایي انما تجزون ما کنتم تعملون. نو انما د نفي او د اثبات په ځای کې ذکر شو. بل ځای کې خدای ما علی الرسول الا البلاغ المبین، نو نفي او اثبات شو. او دې په مقام دې سره خدای داسې وایي انما علی رسولنا البلاغ المبین. نو انما د نفي او د اثبات په مقام کې ده، او نفي او اثبات حصر پیدا کوي، انما حصر پیدا کوي. تاسو مختصر المعانی کې ویلي دي چې حصر څلورو طریقو سره راځي. انما سره راځي، نفي او اثبات سره راځي، دریم په تقدیم ما حقه التاخیر سره راځي، او څلورم په حرف عطف سره راځي. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ بیا حصر تاسو ویلي دوه قسمه دی، یو قصر حقیقي دی او یو قصر اضافي دی. او قصر د صفت دی په موصوف، او قصر د موصوف دی په صفت. او بیا هم دا ویلي دي چې قصر درې قسمه دی، قصر افراد دی او قصر قلب دی او قصر تعیین دی. انما الاعمال بالنیات کې درې واړه قصرونه جوړیږي. انما الاعمال بالنیات دار و مدار د اعمالو په نیت دی، په بل څه نه دی، نو قصر شو. کستا مخاطب وای چې دار و مدار د اعمالو په نیت هم دی او په بل څه هم دی، او ته وایې دار و مدار د اعمالو صرف په نیت دی، نو دا قصر افراد شو، دا قصر افراد شو. او که هغه وای دار و مدار د اعمالو په بل څه دی، په نیت نه دی، او ته وایې انما الاعمال بالنیات، دار و مدار د اعمالو په نیت دی، په بل څه نه دی، دا قصر قلب شو. او کستا مخاطب وای دار و مدار د اعمالو خو په یو څه دی، خو په څه به وي، نو ته پکې تعیین وکړې چې دار و مدار د اعمالو په نیت دی، په بل څه نه دی، نو دا قصر تعیین شه. هلکه تاسو پې پوهېږئ که؟ زه خو ځان سره کوم چې تاسو په پوهېږئ که نه. اعمال د عمل جمع ده. عمل او فعل په منځ کې فرق شته او که دواړه یو دي. عمل هم کار ته وایي پښتو کې، او فعل هم کار ته وایي. صاحب د قاموس وایي چې عمل او فعل مترادفین دي. کوم ځای کې چې ترادف وي نو هلته به تساوي فی الصدق هم وي. نو چې کوم ځای کې تساوي فی الصدق وي نو رجع د هغې دوه کلیینو موجبتینو کلیتینو ته کېږي. نو دا به وایي چې کلو عملین فعلن او کل فعلن عملن. دا صاحب قاموس رائے ده.
امام راغب په مفردات کې وای چې د عمل او د فعل په منځ کې فرق شته. بیا شان ورشا کشمیری رحمه الله وای مفهوما هم فرق شته او استعمالا هم فرق شته. په اعتبار د مفهوما په اعتبار د معنا سره هم فرق شته او په اعتبار د استعمال سره هم فرق شته. مفهوما څنګه فرق دی؟ د فعل په مفهوم کې استمرار شرط نه دی او د عمل په مفهوم کې استمرار شرط دی. نو فعل مرتبه د لا به شرط شی شو او عمل مرتبه به شرط شی شو به شرط الاستمرار. دا مفهوما فرق شو. تاسو په خبره پوه شئ که په پوه نه شئ. او استعمالا فرق دا دی. استعمالا فرق دا دی چې عمل کې تدریجی او فعل کې تدریج نه. عمل لگ لگ صادریږي او فعل اکدم صادریږي. دیم دا دی چې عمل ما صدر عن المکلف ته وایي او فعل عام دی که ما صدر عن المکلف ویو که نه وي. نو دې دوو صورتونو کې دواړو په منځ کې عموم خصوص مطلق شو. بالنیات، نیات د نیت جمع ده او نیت مصدر د نوا ینوی د باب ضربه نه ده. قصد او ارادې ته وایي. په اصطلاح کې نیت څه ته وایي؟ توجه القلب نحو الفعل ابتغاء وجه الله. زړه کار ته متوجه کول د الله د رضا دپاره. توجه القلب نحو الفعل ابتغاء وجه الله دا د نیت تعریف شي. نیت او اراده یو شی دی او که فرق پکې شته. بعضې عالمان وایي نیت او اراده یو شی دی فرق پکې نشته. خو د محققینو رایه دا ده چې نیت او ارادې په منځ کې فرق شته. څنګه؟ نیت دې ته وایي چې د ناوي نه یو کار صادر شي او ناوي د یو کار قصد او اراده وکړي او د ناوي پکې څه غرضي او اراده دې ته وایي چې د اراده کوونکي د مرید نه یو څه صادر شي او نیت یې وکړي او د مرید که قصد وي او که نه وي د قصد پکې ضرورت نشته، ضروري نه دی. په نیت کې قصدي غرض پکې چې ابتغاء وجه الله او په اراده کې دغه شی نه وي. دې وجې نه خدای ته مرید ویل کېږي، ناوي ورته نه ویل کېږي. ځکه ناوي خدای ته وایي چې په پیل کې غرض یې که نه او افعال د الله تعالی خو معلل بالاغراض نه دي. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. اراده هم دې ته وایي چې پوره قصد وکړي خو څه غرض پکې نه وي او نیت دې ته وایي چې ښه پوره اراده او قصد وکړي او غرض هم پکې. هلکه تاسو پې پوه شئ. تبلیغیان چې خلکو ته وایي چې اراده وکئ نو که سړی پاسېږي او بیا وایي په اراده باندې یو ثواب میلاویږي. نو که سړی پاسي چې زما 40 ورځې یاسې روزې اراده ده او د ده نیت دی اراده یې دی چې زه یقیني ځمه او بیا ورته څه کار پیدا شي لاړ نه شي نو دا اراده هم ده او یو ثواب هم پې میلاو شي، نیکي هم پې میلاو شي. او که د دې پاسېدو په ټایم کې د ده اراده یي چې ځم خو نه خو هسې پرېږده چې دوی خوشحاله شي او یا دوکه ورکومه نو دا اراده نه ده، دا دروغ دي. دې کې ثواب نه چې دی کې سړی ګنهګاري دوکې او ارادې په منځ کې هم فرق وپېژنده که مواضع د استعمال د نیت. نیت کم ځای کې استعمالېږي؟ نیت دې کې استعمالېږي چې اول نمبر چې جدائی او امتیاز پہ دا عادت راشي د عبادت نه، عبادت او عادت پې جدا شي. مریض هم ډوډۍ نه خوري او چې سړی نفلي روژه ونیسي هغه هم ډوډۍ نه خوري
مریض له په ډوډۍ نه خوړلو ثواب نه میلاویږي او چې روژه نیسي او ډوډۍ نه خوري دله ثواب میلاویږي. ولې؟ چې ډوډۍ نه خوري د روژې د وجې نه د نیت کړی د روژې او دی بل نیت د روژې نه دی کړی، د تمیز پې د عادت راغی د عبادت. دویم دا دی چې تمیز پې د عبادت راشي د عبادت نه. سر سنت هم 2 رکعاته ډک دي او فرض هم ډک دي، نو یو شریز فرق پکې نشته، دواړه عبادتونه دي. خو فرق او تمیز به پې په څه سره راځي؟ په نیت سره، چې هغې ته موږ سنت ووایو دې ته د فرضو نیت. دریم دا دی چې تمیز د مامور بهي راشي د غیر مامور بهي نه. یو سړی حج لځي او د اراده د خدای رضا او فریضه ادا کولو کې دا مامور بهي دی، او که اراده د فریضې ادا کولو نه وي د ریایي نو دا مامور بهي نه دی. نو د مامور بهي او د غیر مامور بهي امتیاز به په څه کې راځي؟ د په نیت به راځي. وانما لامرئ ما نوى، په یو روایت کې داسې دي وانما لکل امرئ ما نوى. دا لامرئ دا حمزه وصلی د قطعی نه ده، په درس کې کله ساقطیږي. او لامرئ خصوصیت دا ده چې اعراب په 2 حرفونو جاری کیږي. جاءنی امرؤ، رأیت امرأ، مررت بامرئ، دا خصوصیت د امرئ دی. وانما لامرئ، لامرئ خبر مقدم دی او ما نوا موصول سره د سلینا مبتدا. اصل کې داسې دی وانما لامرئ ما نواه، نوا فعل دی، ضمیر پکې فاعل ته راجع دی، ضمیر پکې فاعل دی چې امرئ ته راجع دی، او هوی مفعول محذوف دی ځکه سله کې عائد پکاري چې موصول ته راجع دي. نو دام جمله شوه. هجرت لفظ دی په دې ځای کې. هجرت د باب نصرنا هجر یهجر ترک الوطن ته وایي چې په کسرې د هاشي، او چې په ضمې د هاشي هجر بیا ګډو وړو ته وایي. هجرت په 3 قسمه دی. یو ترک دار الکفر والاتیان الى دار الاسلام، دار الکفر پرېږدي او دار الاسلام ته راشي. دویم دا دی ترک دار المعاصی والاتیان الى دار الطاعات، د ګناهونو ځای پرېږدي او د ثوابونو ځای له راشي، دې ته هجرت وایي. لکه تاسو موږ مدرسې ته راغلي. او دریم ترک کل ما یشغلک عن ربک، هر هغه سیز پرېږدي چې تا د رب نه مشغول کوي، دا حقیقي هجرت دی. قرآن کریم کې 15مه پاره کې سورت کهف کې 3 هجرت ذکر دي. اول هجرت له حفاظت الدین لکه هجرت د اصحاب کهف، او دویم هجرت له اشاعت الدین لکه هجرت د چا؟ د ذوالقرنین. دریم نمبر هجرت له تعلیم الدین لکه موسی علیہ السلام چې خضر علیہ السلام ته تللی، او دا هجرت د څه دپاره؟ د تعلیم الدین. دنیا دا ناقص واوی ده. دنا یدنو دنا، او بعضی وی دنا یدنا او د فتح یفتحون محموزی واوی ده. نو چې معطل واوی شي ناقص واوی نو بیا به مصدر دونو شي. دونو قرب ته وی. نو دنیا ته دنیا ځکه وی چې د آخرت په نسبت دا نږدې ده. او که محموز شي نو دناعت به مصدر شي. دناعت رذالت او خساست ته وی. دنیا ته دنیا ځکه وی چې دا رذیل او خسیسه ده د آخرت په مقابله کې. هلکه تاسو به پوه شئ که به پوه نه شئ. او امرأه ښځې ته وایي. دلته به په تاسو یو اعتراض وارد شي چې انما الاعمال بالنیات، دا مدار د اعمالو په نیت دی. یو ځل نیت بیا ذکر کړی، مفرد بیا ذکر کړی وی کړ، که اعمالو دپاره خو یو نیت کافي، نو جمع یې څله ذکر کړ؟
جواب دار چلته اعمالم جمع ده، نو نیات یې ځکه جمع ذکر چې جمع په مقابله د جمع کې پیدا کوي توضیح په احادو، نو معنا به داسې شي انما الاعمال بالنیات، دار و مدار د هر عمل بالنیات په خپل خپل نیت دی. لکه رکبو دوابهم او لبسو ثیابهم، هر سړی په خپل سرویس ورشو او هر سړی خپل جامې واچولې. دویم اعتراض به دا وارد شي انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى، د دې دواړو جملتینو مفاد یو دی. انما الاعمال بالنیات معنا دا چې دار و مدار د عملونو پس دی په نیت نه بغیر عمل صحیح نه دی، او که نیت دی خو نو ثواب به درته ملاوي. و انما لامرئ ما نوى هم دقه مطلب دی، کنه سړي ته به هغه څه ملاویږي چې د څه نیت یې کړی، نو دا خو تکرار شو، تکرار طالبان وایي شنی دی. جواب دا دی چې مسله د نیت ډېره مهمه ده، نو تکرار یې پکې ذکر راوړو چې اهمیت ته مسلې ته اشاره ده، او دا تکرار د تاکید دپاره دی. تکرار شنی دی چې غرض پکې نه وي، او چې غرض پکې نو بیا ښه دی. دا یو جواب شو. دویم جواب دا دی چې دا دویمه جمله په تاکید نه ده حمل، په تاسیس حمل ده. تاسیس دا معنا چې دا ولې جملې بیل مطلب دی او د دې جملې بیل مطلب. اوله جمله کې بیان د اعمالو دی، او په دویمه جمله کې بیان د عاملینو دی. و انما لامرئ ما نوى، نو فرق پکې راغی. دیم فرق دا دی چې په اوله جمله کې احکام د دنیا ذکر او دار و مدار داسې عملونو په نیت دی، په دنیا کې صحیح کیږي او یا خطا کیږي. او انما لامرئ ما نوى د دې تعلق د آخرت سره دی، آخرت کې به هر سړي ته په نیت ثواب ملاویږي. دا دو فرق. دریم فرق پکې دا دی چې اوله جمله عرفیه ده او دویمه جمله شرعیه ده. عرف دا دی چې دار و مدار د اعمالو په نیت دی، او شرعي حیثیت هم دا دی چې شرعاً به هم هر سړي ته هغه څه ملاویږي چې د څه نیت یې کړی. څلورم فرق دا دی چې انما الاعمال بالنیات دا علت مادي دی د عبادت لپاره او د عمل لپاره. و انما لامرئ ما نوى دا علت پایلی او غایې ته اشاره ده. غایه به صحیح هر سړي ته به هغه څه ملاویږي چې د څه نیت یې کړی، نو فرق پکې راغی. دې حدیث کې خو اختصار شوی دی، ځکه د امام بخاري استاذ حمیدی پکې اختصار کړی دی، نو دم اختصار وکړو. په نورو طرق دا حدیث و ځای راغلی بخاري شریف کې، نورو ځایونو کې فمن کانت هجرته الی الله ورسوله فکانت هجرته الی الله ورسوله، دا جمله شته دې کې نشته. سوال دا چې دا جمله دلته ولې حذف کړه؟ جواب دا چې هغې جملې کې جلب د منفعت ته او دې جملې کې دفع د مضرت ته، او دفع د مضرت اولاد د جلب د منفعت نه، نو ځکه دا ذکر کړه هغه حذف. دویم که چاته ذکر شي نو اعتراض دی په من کانت هجرته الی الله ورسوله، دا شرط دی. په هجرته الی الله ورسوله دا جزا ده، او د شرط او د جزا په منځ کې مغایرت ضروري، دلته مغایرت نشته. ها څوک چې خدای او د رسول لپاره هجرت کړی نو د هجرت خدای او رسول ته د دواړو مطلب یو شه کنه، شرط او جزا په منځ کې مغایرت رانه وي. جواب دا دی چې مغایرت پکې شته. فمن کانت هجرته الی الله ورسوله نیتا فهجرته الی الله ورسوله ثوابا. الکه په پوه شي په فرق باندې کې په پوه نشي. نو ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها الى امرأة يتزوجها، دلته په تاسو اعتراض وارد شي چې ښځه په دنیا کې شامله ده، نو الى امرأة بیا سله وایي. ومن كانت هجرته الى دنیا یې ویلې ښځه پکې راله که نه، امرأة ولې وایي ښځه؟ تاسو به جواب وکئ چې ښځه ځکه ذکر کوي چې شان ورود د حدیث د ښځې باره کې
دا تخصیص بعد تعمیم دی د اهمیت د وجې نه ذکر کړه چې خلک ښځې باندې ډېر دوکه کېږي نو دا یې د دې اهمیت د وجې نه ذکر کړه چې دې نه ځان ساتئ. دریم تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې په من کان هجرت الی الله و رسوله په هجرت الی الله و رسوله چې کوم متعلق الی الله و رسوله په شرط کې ذکر او هغه جزا کې ذکر چې په هجرت الی الله و رسوله عدل تو من کان هجرت الی دنیا یصیب و الی امرأة یتزوجها په هجرت الی ما هاجر الی د سیونه په هجرت الی دنیا و الی امرأة دا ولې په شرط کې متعلق ذکر کړه چې الی دنیا و امرأة د جزا کې ذکر نه. تاسو به جواب وکئ چې الله او رسول مطلوب دي او تکرار د مطلوبی استلزازن خوند دپاره او دنیا او امراتن مضموم دي او تکرار د مضمومی نو د دې د وجې نه مکرر ذکر د خوند دپاره د الله او د رسول نوم ذکر. نبی علیہ السلام به صوم الوصال نیو تاسې نور الانوار کې ویلي صحابه ومنیو نبی علیہ السلام ته تاسو مه کوئ ځکه زه چې کوم ما ته خدای طاقت راکوي تاسو ته طاقت نشته څه طاقت د خدای یادوم دا زما غذا ده د خدای نوم اخیستل دا زما غذا ده. نور الانوار کې که دا شعر ستاسو فکر ته راځي وذکرک للمشتاق خیر شراب وکل شراب دونه کسراب نو عاشق ته د محبوب نوم یادول خوند ورکوي نو ځکه تاسو دا شعر ویلی مختصر کې بالله یا زبیات القاء قلنا لنا علی الای من کنم لیلا من البشری ام هی من البشری پکارو کرا د هی من البشری بځای بیا لیلا ویل استلزازا مجنون بد لیکل کول لیلا لیلا به لیکلا چا ورته لسکه په مشق نام لیلا را می کنم او دل خود را تسلا می دهم د لیلا نوم لیکم او زړه ته په تسلی ورکوم نو د محبوب نوم لیکل یا د محبوب نوم ویل دې کې خوند دی لذت دی دې د وجې نه الی الله و رسوله کی تکرار وکړو. تاسو به پوهېږئ که به نه پوهېږئ هلک څنګه خوند دی پکې یا پکې روحن خوند دی او یا پکې حسن خوند دی. حسن منګ تاسو ته پکې روحن خوند دی ځکه د الله بندګان یو د رسول الله امتیان او صوفیانو ته پکې حسن خوند دی. حس لکه ګوله چې څنګه خوږه د الله د دې نوم هم پې ډېر خوږ لګي یعنې په ګوله چې خولې له واچوې خولې خوږېږي که نه الله چې ووایم خولې خوږېږي. دا مولانا حکیم اختر صاحب یو بزرګ تېر شوی اوس وخت کې وفات شوی لږ وخت هغه یو کتاب ما کتلی و هغه وایي 1,00,000 کرته مې د قسمې چې په دنیا کې او په کائناتو کې د خدای د نوم نه هېڅ شی خوږ نشته. خدای نوم ډېر خوږ او دا خوږوالی هغوی وایي حسي دی او زمونږ ستاسې به مونږ حسي نه دی او چې هغوی وایي حسي دی او مونږ وایي نه دی نو دا مونږ کمعقل یو. ځکه شاعر وایي اذا لم تر الهلال فسلم لناسن روح بالابصار چې تا میاشت ونه لیدله نو دغو خلکو خبره ومنه چې چا په سترګو لیدلې ده نو هغوی وایي خوږ دی مونږ یې محسوسوه مونږ ورته وایي چې نه روحن دی نو دا کمعقلتوب زمونږ دی هغوی محسوس کړی دی که نه لکه تاسو پې پوه شئ یو سړی او که دی افغانستان کې یو شینوار والا ښه دلته زیارت دی دور بابا زیارت ورته هلته به چا ورته وویل ساده سړی و چې خدای نوم خوږ دی خدای خوږ دی د خدای نوم خوږ دی او ګوړه خوږه ده وایي هغه ورته چې که ووایم چې ګوړه خوږه ده خو ګنهګارېږم او چې ووایم چې د خدای نوم خوږ دی نو ګوره هم ځان له څه وایي بیا ورته چې دور بابا لوی دی او که خدای لوی دی ورته ویلې چې که دور بابا ویم چې لوی دی خو کافر کېږم او که ویم چې خدای لوی دی نو دور بابا هم ځان له څه وایي. ساده خلک یې ناپوهه عقایدو نه نه خبر نو ځکه دا تکرار وکړو تکرار د محمودي او تکرار د مضموم
دا مضمومي. تاسو زما په دې خبرو پوه شئ که پې پوه نه شئ. ها مناسبت د دې حدیث د بابو کیف کان بدء الوحی سره دی کې خو د وحی بیان نه شکم. تاسو په خبره پوه شئ. جواب دا دی چې حدیث کې د نیت خبره ده چې نیت سم کا، او په ترجمه الباب کې د پیغمبرانو د وحی ذکر و انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. دې ته اشاره ده چې د ټولو پیغمبرانو د وحی خلاصه تصحیح د نیت ده. قرآن کې خدای وایي کنه وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. پیغمبرانو ته امر نه وشوی مګر د دې خبرې چې دوی خدای ته عبادت وکړي، اخلاص کوونکي چې خدای ته به دین کې، او اخلاص کوونکي به کله چې نیت صحیح شي. د آیت سره مناسبت راغی. دویم مناسبت دا دی چې حدیث کې بیان د بدء الوحی دی. د څه دی؟ بدء الوحی، د وحی د شروع. نو ظهور د وحی په مکه کې شوی و، او تقویه وحی له په کوم ځای کې میلاو شوی و؟ مدینه منوره کې. نو حدیث کې بیان د بدء الوحی دی چې وحی کله شروع شوی د مکه کې. نو د ظهور الوحی بیان دی پکې. او نبی علیہ السلام چې مدینه ته لاړو نو اول حدیث دا بیان. نو دا د تقویه د وحی اولنۍ مرحله د بدء ده. نو د دې مناسبت د هغې سره په دې ترتیب سره دی. دریم شان ورشا کشمیری رحمه الله وی دریم مناسبت دا دی چې باب کې بیان د بدء الوحی دی. څه دی؟ بدء الوحی. او وحی سره څه چل کیږي؟ وحی سره ظهور د عمل کیږي. څه کیږي؟ تا ته عمل ښیي دا ثواب کار دی دا د ګناه ده، ظهور د عمل وشي. او تصحیح د عمل به په څه سره کیږي؟ په نیت سره کیږي. نو دې کې د دغه عمل چې کوم وحی سره راځي د هغه د تصحیح شی درته ښیي چې نیت دی نه دی، وجې نه ورسره مناسبت دی. نورې خبرې معلمانو کړي دي چې دا پکې ډېرې مناسبې دي. نهم بحث مسائل مستنبطه من الحدیث. دی حدیث کې کومه مسلو ته اشاره شوې ده؟ اول دې مسلې ته اشاره شوې ده چې نیت په اعمالو کې معتبر دی. هر څه کې ښه نیت کوه، روخې اړوه، ثواب به خدای درکوي. دویم دا دی چې عالم له پکار دي چې اصلاح په عامو الفاظو وکړي. سړی به نه مخاطب کوي لکه دې سړي خطا کړی و نبی علیه السلام ورته داسې نه وایي چې تا داسې کړي تا داسې کړي، بلکې عامه خبره کوي و انما لامرئ ما نوی. هر سړي چې څه نیت وکړه عمل به وکړي. زمونږ یو استاد صاحب و سپین ږیری و ډېر تیز و. نو هغه به داسې چل کو چې ډېر کلو کلو خبره خلک به ترې ډېر یارېدل. یو ګډ مقتدي و هغه ورانه کړی و، څه غلط کار یې کړی او د جمعې بیان کوو، اشارات یې کول چې داسې چل دی او داسې دی او دا ټول بس اشارات او کنایات یې ورته ویل، ټول بیان راته و. اخره کې زړه کې شک و چې دی به بې پوه شوی چې دا ماله وایي او که نه وایي. نو دا خپه به هغه سړي غځولې وه داسې ورته چې دا اخره کې ورته دا خر په شانې دی چې خپه غځولې دا ټولې خبرې مې تا ته وکړي. داسې نه ده پکار. اسلام به په خطاب عام سره کوي. اوس خو چې داسې ورته ووایي پخوا ښه وخت و که نه اوس درته دښمن شه که نه. خان صاحب ته به داسې ووایي چې څه خطا یي والله که خان خو خان دی، خان ته چېرته ویلی شي؟ عام والله کې غریب ته وایي، اټیزن سړي ته نه شي ویلی. تاسو یقین وکړئ اټیزن ته وایي زما بېعزتي وکړه. کور کې به ښځه د هغه په خوله یوه پیاله چای نه پخوي وایي به زما بېعزتي وکړه. یقین وکړه چې دقسې ده. دریم ذکر د جزي پس د کلي نه د ایضاح د کلي دپاره دا پیغمبري طریقه ده. امراتن دنیا کلي وه، امراتن پکې داخله وه، جزي چې امراتن د کلي نه وروسته ذکر کړه د دې لپاره چې ایضاح د کلي وشي، نو دا پیغمبري طریقه ده. څلورم
د امر محمود تکرار محمود دی او د امر مذموم تکرار مکرو الی الله و رسوله مکرر ذکر کو دنیا مکرر ذکر بل دار چې څوک خطبه یا کتاب شروع کوي نو د نیت د حدیث نه دی شروع شي او شپږم طالب العلم له پکار دی چې هجرت ظاهري او باطینی وکړي نو سبق به زده کیږي او هم دا خبره معلومه شو چې دین به د دنیا ذریعہ نه ګرځي چې په دین سره پیسې وګټي او دنیا په وګټي دین ډېر اعلی مقصد دی او دنیا شی د خسیسه او رذیله ده بس دا بعضې خبرې د دین معلومې شي یو اختلافي مسله ده بس سبا وکړو